السلام علیکم دوستانو، تاسو ته په خپل ویډیوګانو کې مختلف قسم واقعیات خوشاله ژوند معلومات شریک کوو. دې دپاره چې تاسو زموږ د ویډیوګانو نه نوې معلومات حاصل کړئ، ګټه ترېنه واخلئ. د دې دپاره موږ هم کوشش کوو چې ستاسو دپاره نوې معلومات را پیدا کړو، راټول کړو. عزتمنو چې وکتلی شي نو د ښځې او د خاوند د واده مقصد څه وي؟ د دې مقصد دا دی چې ښه خوشحاله کورنۍ د یو خوشحاله کورنۍ بنیاد کېږدي. بنیاد د کېښودلو دپاره ښځې او خاوند کوروالی کولو اهم جوړ ګڼل کېږي. کوروالی دپاره داسې وختونه او آداب شته، وختونو او هغه ځایونو کې کوروالی وکړل شي. ښځه او خاوند به د یو بل نه مین خو به هم شي، به یې هم خولی شي. دې نه لومړنۍ خبره دا ده چې د کوروالی کولو نه مخکې ډوډۍ لږه روټۍ خوړل دي. زیات خلک دا د دغې دپاره چې عزتمنو زیات خلک د واده نه سم دم وي، صحت هم برابر وي. د واده نه پسې خېټه هم وپړسېږي، وجود ډېر زیات ډیزاینه غټ شي. د دې غټه وجه دا ده چې د کوروالي نه مخکې ښځه او خاوند دواړه ډېره زیاته ډوډۍ خوري او بیا یوه 2-3 ګنټې بعد بیا کوروالی کوي. دې سره د وجود ډېر ایسي ډېره زیاتې غټېږي، خو ډېره غټه پکې ډېره خصوصي پکې خېټه غټېږي. دا بیا په آینده کې ډېر غټ نقصانات هم کوي. سره بیا د کوروالی کولو خوند هم خرابېدلی شي. دا چې د کوروالی دپاره ښه وخت او د ځای انتخاب ضروري وي. خلک د کوروالی دپاره مناسب وخت مناسب ځای انتخاب نه کړي. په کور کې چې ماشومان ویښ وي یا لوبې کوي، سمدستي د کوروالی کولو نیت وکړي. کوروالی وکړل شي خو مشکل نه لري. په ذهن کې یو بوج او یوه یاره پرته وي، پرل شوې وي، په کوټې را دننه نه شي یا ور ونه ډبوي. د دې دپاره یو ټیم ضروري دی. د کوروالی کولو نیت لرئ، ورځې یا هم په حالات کې خپلې مېرمنې ته ووایئ د کوروالی کولو نیت لرم، ځانونه ورته تیار وساتئ. دې طریقې باندې ستاسو ذهن به ورته برابرېږي، ګټور اړیکه به ونیسئ. دویم دا چې څنګه الله تعالی د انسان خواهشات پیدا کړي دي. د سړي او د ښځې خواهش دی باید چې دا خواهش یو بل ته پوره کړل شي. د سړي خواهش پوره شي او د ښځې خواهش پوره نه شي، دې سره ډېر زیات مسایل پیدا کېږي. دې کې ډېر زیاته غلطي د سړو د اړه کېږي. ځکه ډېر وخت نه ورکوي او دې ته سوچ نه کوي چې مېرمن انزال ته رسېدلې ده او که نه. کله چې خاوند خپل خواهش پوره کړي، سړي انزال وشي، بیا ترې ډېر زر عادي خوته شي. دې سره د ښځې خواهشات سر ته نه رسېږي، هغه خو همدغه شانتې پاتې شي. عمل چې مسلسل د سړي د طرفه شي، د ښځې خیال ونه ساتي، د بېلاره کېدو خطره هم پیدا کېږي. نور ډېرې مسایل هم پیدا کېدی شي. عزتمن دا معلومات د دې ځای پورې وم چې دا زر پورې معلومات به ستاسو خوښه شوي وي. خو هر څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې موږ ته ولیکئ او خوندہ چینل خوندہ سره سبسکرائب کړئ. خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.